أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دين الله رب عزت شبهه د يهود ذکر کوي. دین د اولی شبهه ذکر کوي عداوت د جبرئیل علیه السلام سره. مفسرین ذکر کوي عمر رجنو یورد یهودو مدرسې ته ورغله، نو جبرئیل علیه السلام په حق له تپوسو کو، نو هغه ورته ویل دا خو زمونږه دشمن دی، ځکه دا خاوند خصب پزماګه کې زمونږ د مشرانو د منډو لپاره سبب ګرځېدلی او عذابونه چې راوړي نو ټول جبرئیل علیه السلام راوړي، او میکائیل علیه السلام دا خاوند د پراخۍ او د سلامتیا دی. او یا تپوس د پیغمبر علیه السلام نشوی او ناغې تپوس وکړو جبرئیل علیه السلام باره کې ستاسو سرای ده، نو هغې ورته ویل جبرئیل علیه السلام دا خو زمونږ دشمن دی، او جبرئیل علیه السلام د الله رب عزت ښي طرف ته دی، او میکائیل علیه السلام د الله ښي طرف ته د ګس طرف ته دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې ستاسو جبرئیل علیه السلام باره کې دا رایه او عقیده ده چې دا د الله ښي طرف ته او میکائیل علیه السلام د الله چپ طرف ته، او بیم تاسو عداوت او دشمنی کوئ د دې سره، نو تاسو د خرون هم ډېر قمقل او بېوقوفه یوئ. الله رب عزت د دغې شبهې جواب راولېږو. قل ته ورته وایه پیغمبره من کان عدوا څوک چې وي دشمنو لجبرئیل د جبرئیل علیه السلام فإنه نزله یقین هغه نازل کړی دی دې لره علی قلبک پر ستا باندې بإذن الله په حکم د الله. نو فإنه نزل على قلبك بإذن الله دا علت د جواب دی. نو فإنه نزل على قلبك بإذن الله چې الله رب عزت دا را لېږلی دی او څه على قلبك بإذن الله، نو دی بیم دعوت کوي، نو فلا انصاف له، نو دې لپاره انصاف نشته، دغه سړی د انصاف لایق نه دی، بې انصافه دی. مصدقا او تصدیق کوونکی دی لما دغه څه بین یدیه چې مخکې د دې نه دی، وهدی او هدایت دی، وبشرا او زیری دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. من کان عدوا لله او څوک چې وي دشمن د الله و ملائکته او د ملائکو د او رسولي او د رسولانو و جبرئیل او د جبرئیل علیه السلام و میکائیل او د میکائیل علیه السلام، فإن الله یقین الله عدو للکافرین یقین الله دشمن د داسې کافرانو دی. ولقد انزلنا الیک یقینا منګه رالیږلي الیک تا ته آیاتنا بینات واضحه وما یکفر بها او کفر نه کوي په دغه باندې الا فاسقون مگر فاسقانو. او کلما حرواري عهدو چې د لوز وکړي عهدا لو لرا نبذو غرزید لرا فریق منهم یو ډله د دینه بل اکثرهم بلکې زید دینا لا یؤمنون ایمان نروړي. ولما جاءهم او هر کله چې راغې دیوتا رسول یو عزتمن رسول من عند الله طرف د الله نه مصدقون او تصدیق کوونکې لما دا څه ما هم چې دیو سره دي. نبذا فریق نو غرزولو ویډلې من الذین دا کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی د کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستو د شاګانا کأنهم لا یعلمون گویا چې دوی نه پوهیږي.